د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام. ژورلید ته راغلاست. د افغانستان د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار بالاخره کابل ته راورسېد او نن په ارګ کې د افغانستان د نورو مشرانو سره یو ځای ویناوي وکړلې. هغه څه چې د نن په ویناو کې د ټولو ویناو کې غالب وو هغه سولې خواته مشترک کارو سولې خواته تمایل. څو ورځې مخکې ګرچې ډېر زیات په دریځ کې فرق نه لیدل، لیکن یو مهم شی چې نن د حزب اسلامي موقف کې هغه د خوا نه طالبانو ته د رور خطاب کولو چې طالبان زمونږ ورونه دي او باید کوشش وکړي د سولې خواته راشي. دعوت ورته ورکړو، بلنه ورته ورکړله چې سولې خواته راشي. په لغمان کې چې څرګندونه شوې داسې ښکاره کېدل چې واقعي طالبان او حزب اسلامي د تضاد خاطر رواني دي. مضمون کې دغه د نن د خبرو باندې بحث کوو چې میلان سولې خواته او د حزب اسلامي راتګ به د سولې پر اوستو کې څومره ونډه ولري، څنګه ولري، خصوصا دغه دریځ چې نن او په افغانستان کې هم سولې هم سیاسي ثبات راوستو کې به څومره ونډه ولري او څه ستونزې او مشکلات په مخ کې شته دي. هم دا اوس د بنديانو مسلې نه نیولې تر نور پورې حزب اسلامي خو دغه عراق بل اخر کابل ته راورسېد مش، لیکن هغه وعده وژمنې چې ورسره شوی وي د حکومت د خوانه هغه هم پوره کیږي او کنه کاغه نه پوره کیږي نو دغه نتایج به څه وي. په دې بحث کې من سره ملګری دی خاغله عبید الله بارکزی د ولسی جرګې غړی، زموږ بل ملګری خاغله ستانه ګل شیرزاد د افغان ملت د ګوند عمومي مشر او زموږ درې ملګری خاغله امین الله شارق د سیاست چارو شنونکي. ستړي مشي په خیر راغلی. شیرزاد صاحب ستاسو عمومي ارزونه نن خبرې واورېدلې هم د حکمتیار صاحب او هم د نورو مشرانو. عمومي ارزونه ستاسو څه هغه مهم ټکي د په خبرو کې چې د پالیسي ښکارا کوي څه وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل تلویزیون لیدونکو کارکونکو دواړو مېلمنو ته تاسو خپل احترامات تقدیموم. ما حکمتیار صاحب پرون بل پرون جلبات ورغلی وو، هلته تقریبا 200 کسان په حدود کې خلک ورته خبرې وکړي، نن خبرې وکړي، لغمان کې هم کړي دي. زما په کده د خبرو کې د ټول نه ډیره مهمه خبره چې اول دا و چې د افغانستان ستونزې په زور نه حل کیږي، د نظامی حل مخالفت وکړي او د سیاسي حل ته ترجیح ورکړي چې خبرې به په تفاهم د افغانستان ستونزې به په تفاهم حل شي. دا یو واقعیت دی. دویمه مهمه خبره چې دا و چې دا خلکو لکه څنګه چې فکر کولو چې دا ډېر انحصار طلبه سړی دی یا شخصیت دی یا مشر دی. اگر چې حکومت سیاست ما په خام څوزل کتلی دی او په ډیرو خبرو سره توافق تم رسېدلو، پاسپان کې هم کتلو، جلبات کې هم کتلو، پاکستان کې هم ډیر په خوا کتلو. دوه مسله د زیات په دې ټینګار کولو چې د ټولو خلکو اشتراک، د ټولو ګروپونو اشتراک کنه دا په خپل یو دا معنی لري چې دا د انحصار پلوي نه دی، د عذاب په تعدد عقیده لري او د خلکو په اشتراک په حکومت او سیاست کې په دې عقیده لري. دغه د جهاد په وخت د انتخاباتو خبره کوله او انتخابات خو ښکاره په وخت کې په وخت کې په انتخاباتو په خبره ما انتخاب لرلو. انتخابات خبره به کول له به د سوته جوړ کړه چې به ته ما محدود محدود کړه خبره کنه ما اوس په اختلاف په دې ټکی لرلو. ما حکومت سیاست په وخت دا خبره کړم و د عام خبر دغه د ټولو خلکو خبره کوي کنه. دا مسله درې مسله دا چې د سولې پر اتک او په افغانستان کې د ثبات پر وستلو کې په دې ټینګار کوي او خو نظریات هم ورکوي د خلکو نه په استفاده سره د خلکو د ملاتړ ترلاسه کول نه په استفاده سره په خپل هیواد کې د سولې په تاکتیکونو باندې پر باس کوي. د څه علاوه همدارنګه لکه دا خبرې مو کېدلې چې مثلا حکمتیار صاحب د دې خود تعلیم او د کار سره مخالفي او بل په لغمان کې د پنځرات خبرې کړې دي چې تعلیم مکتب ادارې کار کول په اداره کې البته طریق مونږ ټول مسلمانانو ته اسلامي ملک دی، خپل کلتور لري، خپل مذهب لري، خپل عنعنات لري. هر هیواد باید خپل دین او مذهب او کلتور مطابق خپل تعلیم او خپل کار مخکې وسی. په دې او ذات خبرداران خبرو کې چې ذات خبرې په دې باندې وي په سوله باندې وي د خارجي وادو
د مداخله په افغانستان کې په دې ټینګار کوي دا ټول بالکل دا یعنی یو د سولې روغې جوړې خبره او بل اخر افغانستان باید د بهراني مداخله او د بهراني تسلط خلاص یعنی د پالیسی د دوه ټکو کې چې یو سولې خواته حرکت او بل خارجي مداخلت او خارجي تسلط ته وخت هم دا ده ځواک سه کدل تر احتیاط جنگ نه وي کباو ته چپم کینو خدای روسیا امریکا ته ویل څه کېورا دا چین ورته وی چې څه کېدل هند ورته وی ایران ورته وی کنه جهان ورته وی خپل خلک ورته وی چې ورته ته مونږ خلک ته تشته اچولې دي خو کله جنگ وی نو خبر د امریکا لپاره وي یو بانجوي لاکل پلمې بولی باندې بولی شیخ وشته کړ منطق ورته شته یعنی امریکایان غواړي چې دلته جنگي تر څو چې دی ولا امکان طبيعي خبره ده یو په امریکا باندې د خلک د انتقادات لري چې دوی د جنگ دوام غواړي کنه خو د قطر په خبرو کې زده یو دوی په خبره چې اول هغه طالبان د افغانانو سره کړل په کې امریکایي دي طالبان باندې ویلي دا کومه دقیق خبر ده لکه دې الماته چې ګورم چې کریختیا تاسو پر مشکل داوي چې د امریکانو وتل خو با ما خو ته 2000 پر خپل اعلان کړی چې موږ صفر کنه خو دروغ ویل کنه په 2000 کال پورې نه خو ور یو نه کوته وزر ته خاطر شي وکنه 2000 کال پورې او زه سره دا وعده کوم چې 2000 نم چې تل برده زه تاسو ته تعهد کوم چې دا 2000 نم مخکې موضوع صفر موږ خپل قوتونه د صفر کو ورو خو ته امتحان کنه خو طالب کنه امریکا وزي کنه وزي دروغ وي کرشته وي منافقت کوي کڅه ته خدا باندې ورته مو ورکو ته خدا باندې پرس مو ورکو کنه ته جنگ کې نو د دې مطلب دا دی چې دوام غواړي د جنگ نو د حضور دوام غواړي بالکل دا په خوا کې نن د پتر سب خبر کې طالبان سره سول خبره وا په داخل کې د ویل چې د رئیس جمهور او د خواني رئیس جمهور ترمنځ سول خبره او ډاکټر صاحب عبد الله دا ټول یعنی روسه په دې باندې بحث وکړو چې مجموعاً سیاسي ثبات دلته په داخل د نظام دننه چې کوم ډلې دي څونه د پراتک باندې خکېدې شي او یا څونه ستونزې او مشکلات سره مخ کېدې شي ډاکټر اشرف غنی خبره و چې په داخل د نظام کې ډېر کړي وي چې د حکمت یار د راتګ مخالف وي او ما دا غي پروا ونه کړلو سولې ته غاړه کې خدا نو دا کړي خو شته ده دغه کړي په موجودیت کې به سیاسي ثبات کمیږي زیاتیږي څنګه سکیږي شارق صاحب ستاسو نظر څه ده د ډاکټر صاحب اشرف غنی اشاره چاته و داخل کې کړي خو یو دغه خبره ده کنه ډېر څوک کې شي هغه څوک چې مشکل ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ایجادول شو دا څوک دي هدف څوک دي بسم الله الرحمن الرحیم سلام کوم کول تاسو ته دواړو محترم ګډونوال ته مې سکرا سره ټول لیدونکو ده د ډاکټر صاحب د دې اشاره نه په کار دا چې د خپل سخنګویان په دې باندې وضاحت ورکړي خو هغه درک چې زلره ما غواړم چې هغه وایم تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د سولې او د ثبات راوستلو په خاطر باندې تقریبا 15 کال زیات خواوشا کېدل چې د سولې خبرې په شکل د اشکال رواني هغه دوه دورې د تیر ولسمشر حامد کرزي په دور کې هم دا په سر روانه و تاسو ته معلومه ده چې کله به ولسمشر خواني ولسمشر هم خبرې کولې حتی د ورور د خطاب سره خلک مخالفت کوي یعنی دا نشو زغمل او دا هغه د وروري خطاب نه هدف دا و چې څنګه وکول شي د افغانستان دولت مخالفین او په ټوله کې طالبان افغانستان او سولې ته وبلی هغه په بل مطلب هدف نو زه فکر کوم چې خاغلی غنی هم په ماغه باندې په خکه خودله او داغه په پل باندې په اصطلاح باندې او سولې خبرې نور هم لقوي کړلی خو په لږ فرق سره هغه په دې خاطر باندې چې هغه ځکه کوم تصور تلرم هغه په دې خاطر باندې چې د خپل سیاسي مخالفینو ته چندان سره دي چې ډیر قوي بو او ډیر غختلی بو او تر هغه اخر لحظه پورې کوشش دا وکړي چې د سولې خبرې د حزب اسلامي د امیر حکمت یار سره ناکامي کی او ما خیا دي چې کله دا خبره یادو یعنی د څه بلا چې دلته شته د سولې په وړاندې
ټول یو چې یو قوت د سشته دی چې هغه د سولې د خبرو سره مخالفت کوي. اوس که حزب اسلامي راځي یا طالب راځي سولې ته چار څوک راځي خو ښه کار دی کنه او د سره څوک مخالفت کوي خو د سولې مخالفت دی. نو دغه کړی چې د سولې سره مخالفت کوي دغه نو باید یاد کو راځي خلک مو پیژني ملت مو پیژني. یو شی دی چې به ما تاسو ویل چې زه په هغه حالت کې نه یم چې زه تحلیل څه د تاسو تحلیل غواړم. ګوره زه به نمونه نشم اخیستل او نه غواړم اخلاقا نمونه ته واخلم خو ستاره رسنۍ هر روز نمونه اخلي. دا موږ او تاسو رسنۍ په مجموع کې تاسو وګورئ چې چیرته درې وګونو قواو ته ورشي په خاص ډول د حکومت برخه ته او د پارلمان برخه ته تاسو ورشي تاسو په پارلمان کې روزانه څاورئ. صحیح ده. دا د افغانستان د ولسمشر دویم معاون چې کله جلال آباد ته د امیر حکمتیار تورغه هغه په ډیر صراحت باندې هغه دا خبره وکړه. استاد خبره چې هغه وضاحت ورنکړ چې څوک دي دلته خو ویل چې هم په داخل کې هغه ته خارجيانو کړی ته هم اشاره وکړه چې دا خبره غوښتل چې ناکامه کی او ما ته ګوره خو یاد دي چې د لوی اختر نه مخکې دغه موافقتنامه امضا کېدله. د لوی اختر په منځ د اختر په مبارکۍ کې غنی او کلک دریزونی و د مبارکۍ ترڅنګ چې په هر شکل کې دا موافقتنامه وزه امضا کوم او د دې نوم اخیسته ز فکر کوم چې دغه مطبوعات روزانه هغه خلک راځي د مطبوعات سره خبرې کوي. مطبوعات دوه کړي یا مطبوعات سره خبرې کوي خلک خپل په وضاحت وایي چې موږ غواړو د سولې پاکستان ته راشي. موږ ولې نو سم د په پردو کې خبرې کوو کنه مطبوعات او د مخالفت خبرې کې دوه کړي دي. مثلا حزب اسلامي سیما سمر او امریکا سفارت یاد کړ چې د خبر سره خصوصا د بنديانو په مسله کې خنډ ایجاد او مشکل پیدا کړي او داغه په خوا کې جمعیت او داغه نزګیدل څنګه پورې شورای نظار او نور دا هم په مطبوعاتو کې بس پکېږي چې د سولې سره مخالفو. نو وستاسو تحلیل څه دی چې د رئیس جمهور هدف سوګو سیما سمر او امریکا سفارت او ګورخه مهمه څه ده مهمه ده چې دته یعنی هغه څوک چې اشرف غنی ته مشکل پیښوي شي وزه د مخالفت کوم کې طرفداري وکم خو اشرف غنی ته مشکل نشم پیښوله دا د څه کړي دي چې هغه ته مشکل پیښول شنو. ستاسو تحلیل کم یو باندې زیات سیما سمر او ملګری او امریکا سفارت یو جمعیت اسلامي او شورای نظار او دی یو شی چې زه د سیما سمر پر رابطه باندې هغه د یو فرد په شکل باندې ذکر کوم چې هیڅ نه و مشکلات به هغه د بشري حقوقو سازمان خپلواک کمیسیون مشره ده. د خپلواک کمیسیون چې کله هغه د تروزي ګور هغه ډیر زیاتې تاسو به ګورئ چې د خپلواک کمیسیون کې نور اشخاص او افراد شته دي البته چې هغه یو کمیسیون دی او خبرې به کمیسیونی البته وشي خو د چې کله روزي همیشه خپل شخصي خبرې البته مطرح کوي او خپل د رئیس په شکل باندې یا د غړي په شکل باندې خپل خبرې مطرح کوي چې ډیر غړي البته ورسره شته دي چې هغه د خپل د خبرو سره په سره باندې مخالفت لري او په دې باندې نیوکه کیږي چې تراشه هغه رابطه باندې چې د بشر د حقوقو په وړاندې باندې چې بشري حقوق د اشخاص او د افرادو دلته په سلا باندې نقص شول دا غي پر رابطه باندې تاسو وکړه چې توزه حکمتیار دراتګ یا د بل ډلې چې راتګ پر رابطه باندې سمر بحث نه کوي هغه نو دومره نه جوړوي لیکن د بنديانو په مسله کې هغه یاد شول ګور د بنديانو په مسله کې هغه یاد شول او هغه مشکل جوړ کړو نو ګور راشه زواک حزب اسلامي زه چې راشه دغه بعضی شخصیتونه چې شخصیت نه دي د رسنۍ د لارې په غیر مستقیم ډول شخصیت جوړ نکو یعنی زه هم چې دا د دې لپاره یو شخصیت جوړول دي بس په دې باندې کوم شخصیت ده خبره ده چې دا د یو کمیسیون مشر ده هغه پوزیشن مهم دی او دا هغه شاته څوک دی هغه مهم دی دلته د امریکا سفارت مې دیږي خو په دې وروسته باندې بس کوم چې حل یعنی دغه مخالفتونو سره دغه لار څه ده د برخورد لار څه ده هغه کړي چې اشرف غنی یادونه کوي هغه کوم د څه ادامه ورکړي خو کېدای شي چې مشکلات پیدا کړي برعکس تاسو په نظر د وس دغه خبره وشله حکمتیار راغی کابل ته څوک خوشاله دي او که خفه دي خو یو عمده برخه بلکې هغه بل اخر حزب اسلامي راغی دغه بهیر سره وس د افغانستان اساسي قانون قبول کو او د بهیر شامل شو لیکن ام طالبانو نیولې
تر دغه کړي پورې چې د اشرف غنی یادي دغه مخالفتونه موجود دي په مختلفو دلایلو باندې ستاسو په نظر عمده ستونزې او مشکلات شي دي دغه مقابل کې حکومت د خوانه چې وادي تکمیليږي هغه غټ مشکل او ستونزه ده او که دغه کړيو مخالفت غټ ستونزه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زواک صاحب، شارق صاحب، شیرزاد صاحب او ستاسو د تلویزیون تخنیکی همکاران، لیدونکي او اوریدونکي زما ورونه او خویندې د افغانستان په داخل او خارج کې ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه به دغه ستاسو د تلویزیون د لارې د افغانستان مومن مسلمان مبارز باغروره غیرتمن قوم ته خوند ورون ته د نن ورځې د خوشحالۍ مبارکي وایم. دا یو نوی فصل دی. زما د پاره ډیره جالب او مهمه خو یو دا و چې د حزب اسلامي او د حکومت تر مابین هغه تعهدنامه یا توافقنامه چې لاسلیک شوی و هغه عمده بخش پای ته ورسېدی، نهایي دی رالی. بل زما د پاره ډیره جالبه دا و یو وخت زه ډیر ځوان وم، دا قصه اوس په ذهن کې راوګرځېدل. نو هغه وخت دغه زموږ د مجاهدینو بد ورل صمد خان خو شهید سوی و، خدای دې وبخښ خان صمد خان غفار خان ژوندی و. زه د یو بل کس په ملتیا هغه هم شهید سوی دی. ما ته راځه چې د خان غفار خان وویم دا څنګه سړی دی. نو ورغلو دی ډېر سپین ږیری و، پیدا مو کړي وخت او ځای ته یې ورغلو روغبړ مو سره وکړي. پوښتنه یې راڅه وکړه څوک یاست؟ باره یې راته وویل تاسې د نجیب سره خبره کولی شئ که یا چې زه دا نجیب ته وایم چې دا ګوربچوف سره ما کښېنوي او زه هغه پوه کړم چې دا 15 پښتانه په دا ټوله نړۍ کې دي دا ما وژني. زما په ذهن کې دا خبره بل رقم وګرځېدله چې دا څه وایي. نو خیر وروسته زه پوه شوم چې پاچا خان څه وویل. نن زما دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ دا وه چې دا 4 کسه پښتانه مشران یا خو ټول افغانانو جهادي مشران سیاسي مشران نن الحمدلله په مجموع کې په کل کې 80% چې هغه په کابل کې هغه حاضر وو، نور به البته نو په کابل کې. او دا 4 کسه چې په یو پلات حالات ته راننوتو دا زما په ژوند کې اولینه ورځ وه. ډاکټر صاحب غني، محترم حکمتیار صاحب، محترم کرزی صاحب، محترم استاد سیاف چې دا یو پلار راننوتل، دا یو بل زیری دی. او بل دا چې حکمتیار صاحب خپل د خبرو په دوام کې ویل که دغه القه د مشرانو چې دلته ناست دي که په اخلاص صداقت کار وکړي بالکل په افغانستان کې زه تضمین وکړم صلح راتلی شي. رابسو دې خبرې ته افغانستان دونې کوچنی نه دی چې د سیما سمر خو یې خپله سرپرسته د 2 کاله کېږي دلته ناسته ده. او سیما سمر نو اوس دا بده د شارک صاحب وایي چې اوس موږ پر دې باندې غږیږو چې دا څوک ده. د دې یو کیس ما سره سته، د دې د مخکیني سپین ږیري چارواکي چې اشک یې ورته پوښ کړی و که ضرورت شي زه بیا کیس مطبوعات ته راباسم دا دې واوري چې هغه په ټول کابل کې هغه کیس تنها زما سره دی. راوی باسه کنه. نو بیا چې وخت یې رالی هر کار پر خپل وخت که دا په حقیقت کې د حقوق بشر د مستقل سازمان مشر وای دا په خبره نه متعصب نه وای. زه یو ټکی وایم دا ملت دی واوري باره دې ټوله تمیز وکړي. که یو څوک بې تمیزه د سیما سمبر خبره مني نو هغه به تمیز اصلا نه لري. حاکم شجاعي د جاغوري دی یاد ماته وخت راکړه. د جاغوري دی د دې د قوم دی د دې د ریاست په دوره کې 122 پښتانه په روزګان کې په شهادت ورسول. دی ولې وخت په د مبارک سرمې ونه شورولې باسي ونه کوي. د ایشجی موضوع پرون پیښه شوه. دی ولې د مبارک پز سره ونه شورول ځکه دا خو دغه کار طرفدار ده اصلا چې دغه کارونه را اچ سي او د دې باداران چې دا ساتي هم د کارو د پاره چې دلته بد اخلاقی بيديني بربندي بهجابي د افغانستان کې راځي کدا د حقوق بشر په حقیقت کې رئیس د ولې د حکیم شجاعي نوم وخت نه واخستي نو دا به پرېږدو. او که خارجان د دې خبره مني سناتور صاحب رفیق خان خدای وبخښي نو زه ډېر نوی ځوان د جهاد دوره د کور په ترینکوټ کې وو. یو څوک لراله و سناتور صاحب واده مې دی که د آس راکړي د باره ویلو اکرم ناظر یې نه درکوي
اخوار کې تل دول دا نظر مخ چې ولاړی زما مشر ور خدای دې بخښه هغه سناتور صاحب په غټه باندې ځان ځینې خلاص کی ناظر نو ستا په مقابل چي دی نو د سیما سمر د خارجانو د اقتصاد د غمبر وای چې سیما سمر خو به دی بنجان مې لکوي اصلا اله په بل ځای کې دی یو زه غواړم په دغه اصل له برازل زه خو د دې څوک باندې په خبرو پرده واچو دا یو مسله دوه مسله امریکایان او هر خارجي هر څوک چې دی هغه د افغانستان تاریخ ته فکر وکړي دا به د خدای اراده تللی وه ګوره دلته عوام خلک چې په دین او مذهب نه دي خبر که ښه کار وسي ام وایي د خدای امر دی که بد وسي ام وایي د خدای امر دی قطعا داسې نه ده په ښه کار کې د خدای امر او اراده دواړه دي په بد و غلط کار کې امر نه دی اراده استه تنها خدای خو په ناروا سړی نه امر کوي نو د خدای به اراده دا تللی و چې افغانستان به دغه د وینو په ډنډ کې لمبېږي شي نن چې ما دا خبرې واورېدې د مشرانو د ټولو که د ډاکټر صاحب زه د ډاکټر صاحب اشرف غني ته د ټیم سره هر چا چې کوشش وکړي مبارکي ورکوم چې ته یو پښتون یې بېشکه چې توره لونګۍ تړې د هغې لیاقت لري تا دغه میډال واخیستی دا به د افغانستان ملت یادوي سره د دې چې څونه ستونزمنه پروسه و موږ ته یې خو رامعلومېږي پیچلې پروسه و موږ ته یې خو رامعلومېږي ان تر دې چې د ده عکس یو څوک نسي برداشتولی پرې دیواله باندې ته فکر وکړه حکمتیار چې اول کابل ته راتلی هم دغسې کیسه وه چا کابل ته د ده د راتګ اجازه ورکول حکمتیار مجبورا د دفاع په خاطر جنگ ته مجبور کړل سو نو را به سو اصلي ټکټ اوس فقط زما ارمان او یا زما خواست برداشت دا دی که ورونه مشران دواړه مشران زما سره موافق که په مجموع کې د افغانستان سیاسیون هغه که مجاهدین دي هغه که روشن فکران دي هغه که د پرون مشران دي که د نن دي زه نور په دې مابین کې د تقسیم دپاره خبره نه کوم استاد ډېرې یو ښې خبرې ته اشاره وکړه استاد صاحب ول نور زړه صفحه باید نور ورکې وانړو هغه کټ کو نوی فکر وکړو صحیح موږ هم داسې چل وکړو چې دا زړه صفحه به پرېږدو په نوې صفحې به خبره وکړو چې طالب نن د خبرو یو بل محور چې یوازې د حکمتیار صاحب نه بلکې د ټولو رهبرانو اشاره ورته موجوده وه هغه طالب سره سوله وه چې په افغانستان کې د سولې په معنا ده نو هغه څنګه کېدای شي حزب اسلامي پکې څه رول لوبولی شي یوه دمه لرو دغه نه وروسته په دې باندې خبرې کوو چې حزب اسلامي په هغې کې څه رول لوبولی شي یوه لنډه دمه